وقال في موضع آخر من كتابه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعذاب منه أو عقاب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزتمندو، دا دنیا دار الخلق تے، یعنی معنی دار دی کہ د نیک سړی او د بد سړی تمیز او فرق کول ډیر ګران دي. ډیر داسې خلک دی چې هغوی به ځان د نیکانو صالحانو په شکل کې ښکاره کوي او په حقیقت کې به هغه نیکان او صالحان نه وي. د دې وجې نه چې په دې دنیا کې زندگی تېروئ نو پوره د تقیض او د بیدارۍ زندگی به تېروئ. د مؤمن شان بدایي چې هغه به متیقظ او بیدار وي او مؤمن به هر یو شي ته په داسې نظر باندې ګوري چې آیا دا څه دي، دا نیکي ده او که دا څه دي دا بدي ده. مؤمن به غافل نه وي. مؤمن به داسې نه وي چې خلک څه وایي او دی هم هغه ښه وایي. نه، مؤمن به نقاد وي. اب هره خبره به ټنګوي او درسته خبره به علي او غلطه خبره به رد کوي. دا د مؤمن کار وي. ځکه دا دنیا دارالخلق ته په دې کې ګډ وډ خلک اوسېږي. نو چې ګډ وډ خلک اوسېږي او تاسو هم په دې دنیا کې اوسېږئ، نو اوس چا سره به اوسېدل پکاري، د چا غوندې به ځان سازول پکاري، چا سره به ملګرتیا پکاري. نو الله رب العزت په دې آیات کې او فرمایل چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای ایمان والو الله نه ویریږئ، وکونوا مع الصادقین، او شئ تاسو ملګري د نیکانو خلکو. د نیکانو خلکو ملګرتیا اختیار کړئ. نو الله فرمایل دا خطاب خاص دی، یا ایها الذین آمنو، د ایمان دعویدارو، د ایمان خاوندانو، لا اله الا الله ویونکو خلکو، تاسو سره خبره کوم الله وی. او دا خطاب خاص الله هغه ځای کې کوي چې وروستو کوم حکم را روان دی، نو دا ډیر اهم حکم دی، دا ډیر کلک حکم دی، دا ډیر مضبوط حکم دی. او هغه حکم دلته دا دی چې اتقوا الله، الله نه د ژوند په هره معامله کې ویریږئ. او د الله نه د یری معنا دا نه ده چې د الله نه وتښتئ او د الله د دین نه وتښتئ. د الله نه د یری معنا دا ده چې ففروا الی الله، الله طرف ته راشئ، الله ته رانږدې شئ، د الله دین ته رانږدې شئ، دیندارو ته رانږدې شئ، بد عملو بد چلنو خلکو نه پرهیز وکړئ. تقوا اصل کې دا یو کیفیت دی، یو قوت دی چې الله رب العزت د یو مؤمن بنده زنانه یا نارینه په ذهن کې الله دا کینی. دا قوت، د دې قوت او کیفیت کار دا دی چې تا ته به نیکي بیا نیکي ښکاره کېږي او بدي به درته بدي ښکاره کېږي، نیکان به درته نیکان ښکاره کېږي او بدان به درته بدان ښکاره کېږي. د دې کیفیت او قوت چې تقوا ورته ویل کېږي، د دې دا کار دی. تا ته به یو رڼا درکړي
تبا یو رڼا تا ته به حاصل شي په هغه رڼا کې به ته خپله زندګي تیرې او په هغه رڼا کې به تا ته ښه او بد معلوم شي نیک او بد به درته معلوم شي جایز او ناجایز به درته معلوم شي حلال او حرام به درته معلوم شي نیکی او بدی به درته معلوم شي دا اصل کې تقوا دی ته او د تقوا معنا دا هم ده چې فعل الطاعات و ترک المنکرات الله رب العزت د څومره خبرو حکم کړی هغه ټول کول او الله چې د څومره خبرو نه منع فرمایلی ده د هغې نه منع کېدل دې ته وایي تقوا لکه الله حکم کړی دی مونځ کوئ روژه نیسئ زکات ورکوئ حج کوئ جهاد کوئ د الله د بندګانو سره ښېګړې کوئ د الله د بندګانو سره په روڼ تندي باندې ملاویږئ د الله بندګانو ته خیر رسوئ دا ټول مامورات دي دا کول دا تقوا ده دا کول دې سره سړی متقي او کامل مؤمن سازي او الله د کومو خبرو نه منع کړې ده غلا مه کوئ زنا مه کوئ جواري مه کوئ او جګړې مه کوئ د مسلمانانو سره مسلمان ته کنځلې مه کوئ مسلمان ته سپک نظر مه کوئ دا ټول هغه کارونه دي چې د دې نه الله او رسول منع فرمایلی ده نو چې د ټولو منهیاتو نه قلار شي نو کامل مومن به درنه سازي نو د متقي معنا ده کامل مومن چې هغه برابر مومني د هغه په مومنوالي کې څه شک نه پاتې شوی نو اتقوا الله مومنانو د الله نه ویریږئ او دویم حکم اهم دلته دا دی دویم اهم حکم هغه دلته دا دی چې وکونو مع الصادقین په دې دنیا کې د رښتینو خلکو سره ملګرتیا وکړئ چې څوک رښتیا وایي عقیده یې د رښتیاو ده عمل یې د رښتیاو دی معامله د رښتیاو ده کاروبار یې د رښتیاو دی دا ټول چې په کم مت کې وی دی هلته رښتیا وایي سچا انسان دی درست انسان دی د دې سره ملګرتیا وکړئ وکونو مع الصادقین دنیا دارالخلط دی ګډون دی ګډوډ ده د نیک او د بد پته نه لګېږي خو ته به پوره د قرآن رڼا او د احادیثو د پیغمبر رڼا به ځان سره والي او په دغه رڼا کې به بیا ته پوره احتیاط سره قدمونه ږدې او په پوره احتیاط به په دې دنیا کې ته ژوند تېروې د دې تقوا داسې مثال دی او د پرهیزګارۍ داسې مثال دی چې سړی د کیکرانو او د غنو په یو کیل کې رواني او یو نری غوندې لار پکې او ته دا جامې ځان ته پوره راغونډې کړي چې زما دا جامې په دې غنو کې وننخلي او زما بدن ته تکلیف ونه رسوي او ته په څومره احتیاط باندې د دې غنو په دې کیل کې رواني او شپول کې رواني دقسې دا دنیا د ګناهونو نه ډکه ده دا دنیا د پلیتۍ نه ډکه ده دا دنیا د فحاشۍ او د عریانۍ نه ډکه ده دا دنیا د فحاشانو د عریانانو نه ډکه ده د فاسقانو د فاجرانو نه ډکه ده دا د بېدینو او د بدعملو نه ډکه ده دا د دروغجنو او حرام خورو نه ډکه ده ته چې په دې دنیا کې ځې نو لکه چې د غنو په پولۍ په خوا کې تېرېږي دقسې مثال دی دی نو پوره احتیاط سره او تقیص سره به ژوند تېروي پیغمبر خدا فرمایي
چې المؤمن لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مؤمن به د یوې سوړې نه دوه ځله نه چیچلی کېږي، چې یو ځل په یو سوړه باندې خپه کیني او هلته مار او لړم وله ټک ورکړي نو آینده به دی په هغې باندې خپه نږدي بیا. نو معنا دا ده چې مؤمن به په چا باندې دوه ځله نه دوکه کېږي، مؤمن به متقیز او بیداری، مؤمن به غافل نه وي، مؤمن به پوره هوښیار انسان وي. د دې وجې نه دنیا کې به د هوښیارتیا زندګي تېروئ. دا نه چې پلاني صاحب ویلي جینو، نه صاحبه ته څه وې، ستا صاحب خدا ویلي خو ته څه وې. یاره جي به زمونږ اکابرین دي او هغې بس هغې چې څه وایي موږ هغه وو، د ځانه هېڅ خبره نه شو کولی. دا مؤمن نه دی. مؤمن به امعه نه وي، مؤمن به مټتی نه وي د چا چې دی به ټول عمر د بل په اوږه پسې به ګرځي. مؤمن به د قرآن او سنت علم حاصل کی او د قرآن او سنت رڼا به راوالي او په دې تورو تیارو د جهالت کې چې دا دنیا پکې ډوبه ده، په دې کې به ډېر د قرآن او سنت په رڼا کې په احتیاط باندې قدمونه ږدي. نو ایمان والاو الله نه ویریږئ او دنیا کې د رښتینو خلکو ملګرتیا وکړئ. دا رښتیني څوک دي؟ ته وایې زه رښتیا وایم او زه وایم زه رښتیا وایم. قرآن فیصله کړې ده ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا. څوک به د الله نه څوک به د الله نه زیات رښتینی په خبرو کې ساز شي، یعنی د الله نه زیات رښتینی هېڅ څوک نشته. نو الله والا خلقه هغې به هم رښتیا وایي چې که سړي شکل او شباهت د الله والا ساز کړی او دی دروغ نه پرېږدي، دروغ وایي، نو دا کامل مؤمن نه دی. نبی علیہ السلام د منافق نښې ذکر کړي دي. نو یو نښې دا ذکر کړې ده اذا حدث کذبا، چې خبرې کوي نو دروغ وایي، چې خبرې کوي نو دروغ وایي. نو الله رښتینی دی او د الله پیغمبر رښتینی دی او مؤمنان کامل رښتینی دي او د دې نه اخواته ټول دروغ خورېږي. که ته وایې دا ټول خلک دروغجن دي، مال پیغمبر خدا فرمایلي دي چې خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. نبی علیہ السلام وی زما زمانه د رښتیاو ده، زما د صحابو زمانه د رښتیاو ده او د صحابو د شاګردانو چې تابعین دي د هغې زمانه د رښتینو ده. ثم یفشو الکذب، بیا به دروغ خوار شي، بیا به دروغ وایي خلک. دا تاسو دا نیټونه میټونه ګورئ، په دې کې څومره دروغ دا خلک خورئ او دا زمونږ سیاسي لیډران څومره دروغ خلکو ته وایي. خو د خلکو دماغ داسې خراب شوي دي، داسې مسخه شوي دي چې د دې لیډر هغه مخکني دروغ اته بالکل یېري چې هلکه ده خو 2 ورځې مخکې دا خبره کړې وه، 2 هفتې مخکې دا خبره کړې وه او نن دا خبره کوي. بالکل ته وایې دا دماغ د خلکو ختم شوي دي او ډوډۍ نه خوري، دا خلک ګیا خوري، داسې پته لګي دا چېرته واښه ولا خلک راوړي هغه خوري. دا ډوډۍ چې سړی خوري نو هغه خو هغې کې به اوشي، هغې کې به فکر وي، سوچ به وي پکې. او دا یو سړي ډېر مزیدار ویلي دي چې صحبت صالح ترا صالح کند او صحبت طالح ترا طالح کند. د نیکانو ملګرتیا به د نیک کی او د بدانو ملګرتیا به د بد کی. صحبت صالح ترا صالح کند، د نیکانو ملګرتیا به تا نیک ساز کی او صحبت طالح ترا طالح کند.
او د بدانو مرګرتیا به دې بد عمل او بد چلن ساز یو سړی ښه نیک وي داسې د بدانو خلکو په ټولګي کې ور روان شي نو اول نه چې هغوی کوم بد کوي دی تندی یې تریو کړی نو یو څو ورځې خو یې تندی یې تریوي خو بیا رسې چې ډېرې ورځې تیر شي یار هغه رنګ په هغه باندې وخیږي نو هغه رنګ چې بیا په هغه باندې وخیږي هغه بیا په دې نه پوهېږي چې ګناه څه ده او ګورئ دا ګندګي ده که نه دا چونیان دغه ګندګۍ غورځوي هغې بیا پروا نشته دی او موږ او تاسو خواله نشو ورتللی نو دا چې څونه په ګندهتوب کې او په ګندګیرۍ کې سړی وردننه کېږي نو هغه لږې ورځې بعد هغه خوی د ګندګیرۍ په هغې کې هم پیدا کېږي او الله رب العزت دې قرآن مجید کې دا هم فرمایلی دي چې ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار ظالمانو ته مه مایله کېږئ اور به درته ورسېږي اور ظالم ته د میلان معنا دا ده د ظالم سره ناسته پاسته د ظالم سره کلی کلویغي د ظالم مرسته کول د ظالم صفتونه کول د ظالم مټک لکول دا ټول میلان دی ظالم ته دا ټول جھکاویدل دي ظالم ته نو الله وی ظالمانو ته مه مایله کېږئ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا مه مایله کېږئ مؤمنانو ظالمانو ته مه مایله کېږئ ظالم ته مه جھکاوېږه د ظالم ملګرتیا مه کوه د ظالم مرسته مه کوه د هغه د ظلم مرسته مه کوه د هغه د ظلم دپاره پتوی مه ورکوه د هغه ظلم خلکو ته عدالت مه ښکاره کوه دا دی جھکاو ظالم ته دا دی میلان ظالم ته حدیث کې راځي اذا مدح الفاسق غضب الرب کله چې د فاسق فاجر صفتونه کېږي الله غصه کېږي یو سړی فاسق فاجر دی هر څوک چې دی او ته د هغه صفتونه شروع کړي الله غصه شي او د الله د غصې نه خطرناک شی بل نشته الله دې مونږ او تاسو د خپلې غصې نه وساتي او الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته خپله رضا راکړي عزتمندو د دې وجې نه ظالمانو سره ناسته پاسته ظالمانو سره جھکاوېدل د هغې مرسته کول دا میلان دی ظالم ته قرآن ترې منع کړې ده ولا ترکنوا الی الذین ظلموا او ظالم ته په مایله کېدلو کې سزا څه ده یو سړی دی ظالم نه دی خو ظالم ته جھکاویږي ظالم طرف ته ور روان دی د ظالم مرسته کوي د ظالم مدح کوي د ظالم صفائی بیانوي دا پخپله ظالم نه دی د ده څه سزا ده فتمسکم النار قرآن وی اور به درته ورسیږي اور د ظالم په مرګرتیا کې اور دی اور د جهنم اور به درته ورسیږي د جهنم په اور باندې به اوس وځېږي ګورئ دیو جنا احتیاط سره به زندگی تیروي دا زندگی روانه ده دا که ته په نیکۍ کې تیرې نو هم تیریږي او که په بدۍ کې تیرې نو هم تیریږي که ته د الله د دین مرسته کوي او دیندار سازیږي او د دین وفادار سازیږي نو هم دا زندگی د روانه ده او که ته د الله د دین سره دشمنی کې او د الله د پیغمبر سره دشمنی کې او د الله د شریعت سره دشمنی کې نو هم دا زندگی دی روانه ده دا زندگی خو تیریږي دا خو وفادار شی نه دی نن دی که سبا دی دا مرګ به موږ او تاسو ټولو ته راشي
سبیل الموت غایت کل حی وی مرگ لار د هر ژوندي ده د هر زنده سر لار هغه مرگ دی د دې مرگ په دې لار به موږ او تاسو ټول ورځو او دا ډیر زر خبره ده پیغمبر خدا وایي چې دا مرگ انسان ته د سپلۍ د چڼیا نه هم نږدې دی چې دا خپه په سپلۍ کې ورکې او دا لاس ورښکته کوي او دا وندنې او دا چڼیا راوچتې د دې نه هم مرګ نږدې دی نو په دې بې وفا زندګۍ دپاره د دې بېکاره زندګۍ او پانی زندګۍ دپاره ولې موږ د ظالم مرسته وکړو ولې موږ د ظالم مداح ساز شو ولې موږ د ظالمانو مرسته وکړو ولې موږ د ظالمانو لاسونه کلک کړو موږ ولې ظالمان پر مخلوق باندې مسلط کړو د دې وجې نه الله فرمایل ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار او الله قرآن مجید کې په بل مقام کې فرمایي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة دا الله د هغې عذاب نه ویریږئ چې راشي نو یوازې ظالمانو ته به نه رسیږي د خدای د هغه عذاب نه ویریږئ الله وایي چې زما د هغې عذاب نه ویریږئ چې کله د عذاب زما راشي نو ظالمان به په تش نه لاو کوي غیر ظالمان به هم پکې لاو کېږي د هغې وجه دا ده چې ظالم په معاشره کې ظلم کوي لګیا دی د عوامو وینس کې لګیا دی د عوامو وینې توی کوي لګیا دی د عوامو حقوق خوري لګیا دی او معاشره ساکته ده چپ ده معاشره تماشایی ده تشه تماشه کوي چې هلکه دا ظالمان لګیا دي دا مظلومان یې راګیر کړي خو ډېره مزه کوي او دی غلی ولاړ دی نو چې په دې معاشره مصیبت او عذاب د الله راځي نو دا د حق نه چپ او دا حق نه ویونکې دی به پکې هم هلاکېږي په دې عذاب کې ځکه د دې د ده پوره حصه ده په دې کې ځکه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الناس اذا رأوا ظالم خلق چې کله ظالم وویني ان الناس اذا رأوا ظالم خلق چې کله ظالم وویني چې لګیا دی ظلم کوي مسلمانان او غریبانان یې راګیر کړي دي او ظلم پې کوي ولم یاخذوا علی یدی او دا خلق د دغه ظالم لاس ونه نیسي دا خلق د دې ظالم لاس ونه تړي دا خلق دا مظلوم د دې ظالم نه خلاص نه کی یوشک ان یعمهم الله بعقاب منه ډیره قریبه ده چې الله به یو عام عذاب راولي او داسې عام عذاب به راشي چې هېڅوک به ترې بیا خلاص نشي نه به ترې نیکان خلاص شي او نه به ترې بدان خلاص شي ټول به پکې لاو کېږي بیا حسن بصري رحمه الله د صحابو شاګرد دی او ډیر لوی عالم دی ډیر لوی عالم بزرگ عالم دی او یو ډیر لوی شیخ الحدیث دی هغه نه شاګردانو تپوس وکړو چې صاحب یو ظالم دی او په مهره کې او په شړه کې پروت دی او د تندې نه مري اوبه وله ورکو که نه نو امام حسن بصري رحمه الله د صحابو شاګرد وفرمایل لا اوبه به وله نه ورکوئ ظالم له به د اوبو ګوټ هم نه ورکې شاګردان ورته وایي چې اوبه نه ورکو نو مري نو امام حسن بصري ورته وایي دعه یموت
پرېږدئ چې مردار شي، پرېږدئ چې مردار شي، پرېږدئ چې مړ شي. د الله ښارونه به ترېنه خلاص شي، د الله مخلوق به ترېنه خلاص شي. د ظالم د ظلم د وجې نه بارانونه نه کېږي، د ظالم د ظلم د وجې نه د الله برکتونه بندېږي، د ظالم د ظلم د وجې نه د الله عذابونه راځي. د دې وجې نه ظالم مړ ښه دی، مړ. دې قرآن کې الله تعالی فرمایي وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. دغسې موږ بعض ظالمان په بعض ظالمانو باندې ورچو. یو ظالم را پاسی دا بل ظالم را ګیری، او یو ظالم راځي دا بل ظالم را سملی، او یو ظالم لګي دا بل ظالم تباه کوي. دا علما په دې باندې لیکل کړي دي چې کله ته ووینې چې یو ظالم لګیا دی او بل ظالم یې راګیر کړی دی، نو دا ګوته د تعجب په دې خپلو غاښونو کې ونیسه او ووایه چې الحمدلله، خدای له حمد و ثنا ده چې یو ظالم لګېدلی دا بل ظالم تباه کوي. ظالمانو تباهی پکار ده. د ظالمان لاس ظالم لاس به نه کرکې، د ظالم مرسته به نه کوي، د ظالم حمایت به نه کوي، د ظالم مټې به نه سازېږي، که نه د جهنم اور به درته ورسېږي فتمسهم النار. د دې وجې نه عزتمندو چې په دې دنیا کې موږ او تاسو زندگی تیرو نو تقیز او د بیدارۍ زندگی به تیرو. که یو سړی ظلم کوي بې انصافي کوي نو ما او تا به ورله تاویلونه نه کوو او ما او تا به ورله جوابونه نه کوو. ظالم ته به ظالم وې او ظلم ته به ظلم وې، هله به ما او تا صحیح مؤمنان سازیږو. د دې امت مسلمه په ټولو امتونو کې غوره امت دا دی. قرآن وایي کنتم خیر امت اخرجت للناس. تاسو یو امت یی راویستی شوي یی د پاره د خیر رسولو خلکو ته. کنتم خیر امت، تاسو په ټولو امتونو کې بهترین امت یی. اخرجت للناس، د خلکو د پیدې لپاره الله دنیا ته راوستی یی. او هغه خیر به مؤمنانو ته او بندگانو د الله ته څه دی؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. هغه خیریت په دې کې دی چې خلکو ته به د نیکۍ حکم کوئ او خلک به د بدۍ نه بندوئ. تأمرون بالمعروف، حکم به کوئ خلکو ته د نیکو، وتنهون عن المنکر، او بندوئ به خلک د ناکارونه. دا د یو اسلامی حکومت او د اسلامی حکمران بیان قرآن کړی دی او فرمایي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله فرمایي هغه کسان چې موږ هغې ته قابو او تمکین او حکومت او اختیارات په ملک کې ورکو نو د هغې کار به صحیح څلور کارونه به کوي. الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، لومبی کار به دا وي چې نظام صلات به قایموي، مونځ به قایموي، جماعتونه به سازوي، هغې کې به امام و مؤذن نیسي او د مونځ باقاعده پابندي وي او مونځ به د مونځ په شکل باندې کوي. دا اصل کې لومبنی کار وي. او وآتوا الزکاة، او دا اسلامی حکمران
دا به نظام زکات قائموي، دی به نظام زکات قائموي. نو دوه کاره شو، یو کاردار چې نظام صلات به قائموي، دویم اداره چې نظام زکات به قائموي. وتأمرون بالمعروف، او دوی به د نیکۍ حکم کوي، نیکۍ به ډېروي، نیکۍ به ډېروي، نیکۍ. وتنهون عن المنکر، او خلق به د منکراتو نه ساتي، د منکراتو د ګناهونو نه به خلق ساتي، ګناهونه به ډېروي نه. دا موږ او تاسو باندې چې کم زمونږ په سرونو اوس ته پاسه ناست دي، دا د اسلام آباد واکداران، دا نن پرون چې واکداران دي، دا پر ټول پاکستان کې د سلیماګانو اجازت ورکول چې په هره خاریه کې سلیما سازه کوي، او د بعضې سلیماګانو افتتاح یې وکړه په تلوار باندې. دا اسلامي حکمرانان دي، دې ته اسلامي حکمران ویلی کېږي. خدای لپاره به خبره کوئ، ټول به د الله مخې له ځو، او ټول به د الله مخکې پیش کېږو، او د ټولو نه به الله تپوس کوي، او بیا به موږ او تاسو د الله په دربار کې مختورن ولاړو. د دې وجې نه که د هغې لپاره څوک تاویلونه کوي او څوک چلونه کوي، څوک وایي ښه تابت ښه تمه چې دا عالم سړی دی، دی به یو حق خبره کوي، هغه به د باطل حمایت کوي، د بېدینۍ حمایت به کوي، د فاسقانو فاجرانو حمایت به کوي. د دې وجې نه عزتمندو ما تاسو ته د اول نه دا خبره وکړه چې مؤمن به هوښیاري، متقیز به وي، بیدار به وي، او دی به روا او ناروا پیژني، حلال او حرام به پیژني، او جایز او ناجایز به پیژني. خدا به موږ او تاسو په څه باندې پیژنو؟ نو د هغې د پیژنګلو دپاره الله موږ او تاسو ته پیغمبر را لېږلی دی، جناب محمد رسول الله، او هغه یو دستاویز کتاب ورکړی قرآن مجید، او د قرآن نه علاوه هغه ته الله تعالی وحی خفي کړې ده چې هغې ته احادیث رسول ویلی کېږي. د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم احادیث، د پیغمبر خدا سنت طریقې، دا به زده کول پکاري. په دې باندې به زمونږ او ستاسو کار کېږي. اوس دا به موږ څنګه زده کوو؟ نو دا مشران به دقسې زده کوئ چې موږ ستاسو د دې مشرانو دپاره دا درس مقرر کړی دی. نور خو موږ هره ورځ سبقونه وایو، دلته ترجمې کوو، احادیث وایو، فقه اسلامي وایو، هره ورځ خلکو ته لګیږي. خو تاسو ته په هفته کې دا ستاسو چې تاسو د قیامت په ورځ به دا ونه وایي چې موږ ته خو دې مولوي صاحب څه نه وویلي. نو دا اتمام حجت دی په موږ او تاسو باندې چې تاسو دپاره موږ دا یو درس مقرر کړه. دا درس په ډېره مینه باندې دې له راځئ او دې له ځان سره ملګري راولئ. کم از کم یو ملګری راوستل پکار دي. څومره اجر چې الله تعالی درکاو، یو ملګری دې راوستل، د ملګري اجر دې په ځای دی، او تعالی دویم اجر هم الله تعالی په دې باندې درکوي. نو چې زمونږ الله یو 20 روپۍ سړی په ځای څوک 2 راکوي، نو موږ خفه کېږو، خوشحالېږو. نو چې ځان سره بل یو مؤمن مسلمان رور راولو، نو الله به موږ او تاسو له ډبل اجر راکوي، او اجر ته زمونږ او ستاسو حاجت دی. موږ او تاسو د الله تعالی عاجزان بندګان یو، ګناهګار یو، په قدم قدم باندې موږ نه ګناهونه کېږي. د دې وجې نه موږ او تاسو اجر ته ډېر لوی ضرورت دی. او خپل بچي دې مدرسې ته راولئ، نه په دې کې موږ د چا نه داخله الو، نه د چا نه فیس الو. او خاص کر هغه خلکو ته وایم چې کوم دا دعوه کوي چې موږ د الله په ځمکه باندې د الله قانون راولو، شریعت اسلامی راولو، د عدل او د انصاف نظام راولو، دا د کفر او د سود او د فحاشۍ او د عریانۍ دا نظام ختمو. خاص کر هغې خلکو ته وایم چې تاسو په خپلو بچو باندې دا دین زده کوئ که نه. فرض که الله مهرباني وکړي
او دا نعمت عظما موږ ته راکړي او په دې ملک کې موږ ته د شریعت بالادستي راکړي او د شریعت حکمرانی راکړي، نو دا فیصلې به دله څوک کوي؟ نو که په دې خلکو باندې چې د سخات په یوې چکۍ پسې منډې وهي، په دې خلکو باندې فیصلې کوئ، نو چې په دې باندې فیصلې کوئ، نو په چنو روپو باندې او رشوتونو باندې به دا اسلام بدنام شي. نو دا اسلام د راوستلو په ځای بیا به نه راوستل ښه. د دې وجې نه دې له خلک هم تیارول پکار دي چې شریعت غواړئ نو کم از کم خپلو بچو باندې دین زده کوئ، او که نه هسې د خولې خبرئ نو بیا پې مه زده کوئ تاسو. نو عزتمندو دا سلسله انشاءالله دقسې به جاري ساتو او ټول به پکې دقسې حاضري کوئ، او په راتلونکي درس کې به انشاءالله العزیز کم از کم هر یو ملګری ځان سره یو ملګری تیار کوي او دا خپل اجر ډبل کوي او دا خپل اجر دوګنه کوي. انشاءالله موږ او تاسو نه به الله راضي شي. موږ په ډېر غلطه معاشره کې نن موږ اوسېږو، په حاشیه او عریاني، بېدیني، بدعملي، بدچلني، غلاګانې، زناګانې، جوارۍ، سودخورۍ، دا په دې معاشره کې دا معاشره ډکه ده د دې نه. او په دې معاشره کې د دې ګندګو نه د بچاو لار صرف قرآن ته رانږدې کېدل او قرآني درسونو ته رانږدې کېدل، د احادیثو درسونو ته رانږدې کېدل او د نیکانو صالحانو د دیندارو خلکو مرسته کول. په دې باندې به د دې ناکارو ټولونه موږ او تاسو بچ کېږو. نو دا به راسره منئ که نه، راځئ به که نه، او ځان سره به ملګري هم راولئ که خیر وي انشاءالله العزیز. ما دا یو څو خبرې مې د قرآن و سنت ستاسو مخکې وکړې، دا خالص د وعظ او نصیحت په شکل باندې او د دې خپلې غاړې د خلاصولو او تاسو ته د پیدې رسولو لپاره مې درته وکړې. په دې کې زمونږ دا څه مقصد نه دی چې زمونږ یا پلاني ته اشاره ده پلاني دی، چا ته مونږ اشارې نه کوو. بدار قرآن و سنت دا رڼا ځان سوالی او دا یو مقناطیس دی، دا هر چا ته مخامخ کوئ، کورا کرا او کوټه به درته معلومیږي. قرآن و سنت داسې معیار دی، دا والا او په دې معاشره کې ګرځه، تا ته به کره خلک هم ښکاره شي او کوټه به هم درته ښکاره شي. د کوټو نه ځان ساته او د کرو خلکو مرګستیا کوه. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. دعا وکړئ یا الله زمونږ د ټولو نه راضي شي، خاتمه زمونږ د ټولو په ایمان باندې. یا الله دا څونه ملګري راځي د دنیا او د آخرت خوشحالۍ وله ورکړي. الله رب العزت ستا د کتاب په قدر کې ستا د کتاب درس له راځي. الله تعالی ته غیرتي ذات دی، د دې ټول حاجتونه شرعي حاجتونه سرته ورسي. یا الله زمونږ د ملک د قرآن په رنګ کې رنګ، د شریعت په رنګ کې رنګ. یا الله زمونږ د ملک دا د امن یو ګواره وګرځي. یا الله د امن د قرآني نظام او د شریعت د نظام په وجه باندې مستحکم ملک وګرځي. د کفارو د سازشونه ټول پوچ کې او ختم کې. یا الله زمونږ د ملک د شریعت اسلامي په وجه باندې خود کفیل وګرځي. الله مونږه د یهودو او د امریکې د سودي قرضونو نه خلاص کې. یا الله زمونږه د غیر شرعي قیادت ته هدایت وکړي. الله تعالی که د دې هدایت ځای پکې نه وي، الله د دې غیر شرعي قیادت نه مونږه خلاص کې او دلته یو شرعي قیادت راولي او دینی قیادت راولي، د اقامت دین قیادت راولي او د هغې په وجه باندې الله زمونږ د زندگی اسلامی زندگی دینی زندگی وګرځي او زمونږ د ملک د دین یو ګواره وګرځي او تمامي دنیا د مسلمانانو دفاع یو ځای وګرځي. الله زمونږ ټولو په حالت رحم وکړي، خاتمه زمونږ ټولو په ایمان کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.